أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 3 رکو نمبر 36 آیات نمبر 264 او 265 دو آیاتونه ویلې کېږي. څنګه چې پرونی درس کې مونږ وویلو چې اوس په دې کې الله جل جلاله د انفاق فضایل او د هغې چې دی نو هغه مثال ذکر کوي. نو پرونی فضایل ذکر شول، نن په هغې باندې په دې دوو آیاتونو کې الله پاک دو مثال د هغې ذکر کوي. اولنی آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه شرایط طرف ته دوباره اشاره کړي کوم چې مونږ پرون وی چې بقا د صدقې دپاره هغې د ثواب د ابقا باقی کېدلو دپاره دوه شرطونه ول. یو دا دی چې من به بیا په احسان به نه کوي، یادګیرنه به ورته نه کوي، او دویم دا آزاد تکلیف به ورته بیا نه رسوي. نو دې وخت کې آیات کې الله جل جلاله دوباره په وړاندې آیت کې دغه تذکره کوي: اے د ایمان خاوندانو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تاسو خپل صدقې چې دی نو هغه مه باطل کوئ په احسان یادګیرنې سره، والاذى او تکلیف رسولو باندې. کالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، پشان د هغه سړي چې هغه خپل مال خرج کړي د خلکو د ښودنې دپاره، د ریا دپاره، چې د هغه په الله او په ورځ د قیامت باندې ایمان نه وي. پرونه حدیث مبارکه چې نو هغه مونږ ویلو چې هغې کې نو الله پیغمبر فرمایل من چې نو هغه من صدق لیرائي فقد اشرک، چا چې صدقه وکړه دې دپاره چې خلک ماته سخي ووایي، خلکو د ښودنې دپاره، الله پیغمبر فرمایي دې سړي شرک خفي چې دی نو هغه وکړو. بل حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي مفهوم نه دی ما اخاف علیکم، زه چې په کم شي زیات تاسو باندې یریږم نو هغه شرک اصغر دی. د شرک اصغر باندې زه تاسو باندې ډېر یریږم. صحابه عرض وکړلو د الله رسوله دا شرک اصغر چې نو هغه څه دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام یې د هغه چې دی نو ریا ده، چې تاسو به عملونه چې دی نو هغه به د ریا دپاره کوئ. بیا مزید په دغې آیت کې حدیث مبارکه کې وایي چې ورځ د قیامت شي الله جل جلاله بندو ته وایي لاړ شه تا چې د چا د ښودنې دپاره عمل کړه اوس د هغه نه بدل ځان له واخله. نو ځکه الله وایي په شان د هغې کس چې هغه مال خرڅ کړلو او په الله او په ورځ د آخرت باندې چې نو ایمان یې نه وي، نو چې نه وي نو دی بیا د دکلاوې دپاره دنیا دپاره کوي. نو الله وایي د دغې انفاق د دې مثال داسې دی فمثله کمثل صفوان، صفوان ویلی کېږي چې نو حجر الاملس لا شیء علیه، وایي هغې ګټې ته ویلی کېږي چې په هغې هېڅ هم نه وي. مونږ ورته پښتو کې چې نو هغه کاڼې وایو، نو کاڼې باندې چې نو خاوره وغیره هېڅ هم نه ټینګېږي، هغه ځي. الله وایي د هغې مثال چې نو کومه صدقه چې د هغه د ریا دپاره وکړی شي، د هغې نه وروستو من او اذا راشي، احسان یادګیرنه راشي، یا تکلیف چې نو هغه ورکول شي مختلف طریقو سره، که په قول سره که په فعل سره. وایي د دغې مثال چې نو په شان د دغې کاڼې دی چې په هغې باندې سیلی راله لږه خاوره یې پرې راویسته لګېده، بیا په هغې باندې دانه وغیره چې نو څوک وکړي هغه پرې راله، بیا د دغې نه وروستو تیز باران چې راشي جو هغه خاوره چې هغه بوټی هم ویسي او خاوره هم ویسي، کاڼې واپس هغه شانتي خوین بیا پاتې شي. نو دی چې ګوري په هغې کې دته هېڅ فایده هم چې نو هغه حاصله نه شي، دقه شان دې لاړ شي. نو الله وایي دی بیا په آخرت کې چې کم صدقې نه وروستو من او اذا وشولو، دی په آخرت کې د هغې نه ثواب په تمه
حالن کې دغه من او اذا دا داسې دی لکه په هغې د تیز باران وشو دا کاڼې څنګ صفا پرېښودو دغه شان د ده چې دی نو هغه څه وکړلو د دې هغه ثواب اجر هر څه یې ویړو. لکه موږ به د اسانې پوهې دپاره نور وایو د دې مثال داسې دی لکه سیند چې دی نو هغې کې پټۍ جوړول. لکه اوس زموږ دا خلک ټول چې دی نو هغه اکثر داسې وکړي سیند کې دی نو هغه پټۍ ځان له شولګر زر زر جوړ کړي په خپل حساب کتاب ورس وکړي چې سیند کله راشي جو هم یې پیاز ویسي ولا پټۍ ویسي ټماټر ولا هم ویسي او پټۍ ولا هم ویسي شولې ولا هم ویسي او پټۍ هم ویسي. نو الله وایي د دې مثال هم دقه شان دی فترکه صلدا هغې کاڼي په شان دی فاصابه وابل فترکه صلدا هغه بالکل صفا پاتې کی لا یقدرون علی شیء مما کسبوا دی چې په هغې باندې کم محنت کړی هغه محنت د ته اس بدل اس په ثمره چې دی نو میلاو نشي. نو دغه شان نو هغه صدقه ده چې د هغې نه وروسته علیاذ بالله احسان او چې نو عذا وشي وای دغه هلته بالکل ختم شي چې کله ختم شي دی بیا په ورځ د قیامت د هغې ثواب په ته مېس په ته میلاو نشي. والله لا یهدي القوم الکافرین الله چې نو هدایت نه کوي قوم کافر ته. اوس دلته یو اسان شان سوال واردېږي هغه دا دی چې الله پاک وایي هدایت نه کوي قوم کافر ته. اولا کې مخکې مونږ کتلي تاریخ په دې باندې ګوانې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې څومره هم دی دا مخکې دی نو هغه په حالت د کفر کې ول او دې ټولو بیا چې نو ایمان نه وړی اوس هم په دې دنیا کې دنیا خلک چې نو هغه کافران نه ایمان راوړي مسلمانان شي. او دلته الله پاک کوي والله لا یهدي القوم الکافرین الله چې نو قوم کافر ته هدایت نه کوي او هدایت د ټولو لوی درجه چې نو هغه ایمان راوړل نه. نو دا خو مشاهده چې نو هغه د دې آیات د دې جملې چې نو هغه بظاهر کې مشاهده خو د دې خلاف ده. حضرات نه هغه لیکلي دوه قسمه کسان د دې نه مراد دي ختم الله علی قلوبهم کې مونږ ویلي ولو یو هغه کسان چې الله رب العزت د هغوی په وړاندې باندې مهر جباریت والی دغه کافر ته الله پاک چې نو هدایت نه کوي. او دویم چې نو هغه کس چې کم د الله رب العزت د دین هغه کافر چې هغه دین اهل دین او د دین اسلام هر یو حکم د هغې مذاق او استهزاء کوي. نو چې کله د مذاق او استهزاء د هغې کوي نو دغه انسان ته الله پاک دغه کافر ته هم هدایت نه کوي ځکه دی د هغې مسخره کوي او څوک چې مسخره کوي نو دا ناشکري کوي او ناشکري چې کوي الله پاک هغه شی چل نه ورکوي. نو ځکه الله وی والله لا یهدي القوم الکافرین. دویم مثال الله ذکر کوي ومثل الذین ينفقون اموالهم هغه کسان چې د هغوی خپل مالونه ذکر کوي نو خرج کوي ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم د دوی د الله د رضا دپاره او د خپل نفسونو چې نو د زړونو د پخوالي دپاره چې په دې باندې موږ به دا صدقه کوو موږ ته به دومره اجر و ثواب میلاویږي. وایي کمثل جنت بربوة د دې مثال چې نو د هغې باغ دی چې هغه په یو اوچت ځای باندې چې نو جوړ شوی اصابها وابل چې هغې ته کله تیز باران چې نو هغه راشي بارانونه پې وشي نو هلته بره فضا آسیم چې سوره په بره کېږي فضا پاکه وي ابو هوا چې نو هغه ښکلې وي نو فآتت اکلها ضعفین دا بیا خپله میوه چې نو دوچن ورکوي. عمومي طور باندې چې نو هغه د روډ د غاړې تاسو که خیال مو کړی کمبوټي چې نو هغه سیټ نه سال چې نو هغه چې بیا چې سوره په بره نو هغه بوټی تازه هم ډېر زیات وخي د هغې میوه هم ښکلې میوه یې غټه هم وي او زیاته یې هم وي ځکه هغې ته اوبه هر څه چې نو هغه ښه رسي. نو الله وایي کم کس چې د الله د رضا دپاره چې نو هغه صدقه وکړه او د خپل نفس چې نو هغه په مطمئن کول دپاره نو د دې مثال د هغې پټي دی چې هغه په یو اوچت ځای باندې چې نو هغه وي او د هغې باندې باران وشي نو چې بارانونه او دا پې وشي نو د بارانونو کېدلو په صورت کې بیا الله پاک د دغې ځای نو دوچن وایي د هغه میوه ورکړي. فإن لم یصبها وابل خو که چېرته به دغې باندې باران ونه شي الله وایي فطل بیا د دغې دپاره چې نو هغه نری مونږ چې ورته پونې وایو دغه شان څوک ورته پرخه وایي نو دغه پونې او پرخه هم د هغې دپاره کافي ځکه باغې باندې ګرد نه لګي ګرمي په اله اسانه نه وهي بره چې نو هغه ابو هوا ښکلې وي او د هغې نو الله وایي دغه والا هم کافي دی. والله بما تعملون بصیر الله رب العزت ستاسو په عملونو چې نو هغه بصیر ګوري. یعنې دې کې الله هم دقه وایي چې کله دې په اعمال په صحیح طریقې وکړو الله رب العزت بدله بیا دغه مقام او درجه درکړي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم اے د ایمان خاوندانو لا تبطلوا صدقاتکم مچنه نو باطل کوئی ضایع کوئی خپل صدقې بالمن په
احسان یادګیرنۍ سره والعزا او په تکلیف سره کلذي پشان د هغه کس ينفقو چې خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس د پاره د خودلو د خلکو ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د آخرت فمثله نو پس داغه مثال کمثل صفان پشان چې نو داغه صفا کاڼي نه علیه چې پاغه باندې تراب خاوري فاصابه او بیا ورسیږي هغه توابل تیز باران فترکه صلدا نو پس پریک دیاغه بالکل صفا لا يقدرون على شيء نشي حاصل ولا اغسس قدرت وطنی حاصل على شيء پس سیز مانی مما دا اغسن کسبو چاغوی کړي کسب کړي والله الله پاک لا يهدي القوم الكافرين هدایت نه کوي قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون او مثال داغي خلقو خچاغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندۍ د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د خپل ځانونو د خپل زړونو د پخوالي کمثل جنت د دې مثال په شان چې نو داغي باغ دی به رب کمثلین په مثال د جنت د یو باغ دی به رب وتین چې په چت زیبانی فاصابها چې ورسیږي هغې توابل تیز باران فآتت نو پس ورکی آغا اکلها میوه خپل ضعفین دو چنو فإن لم یصب بیا کچری ونه رسیږي هغې توابل تیز باران فطل نو د هغې دپاره هم کافي د هغې دپاره پرخه هم کافي وي والله الله پاک بما تعملون په هغه څه چې تاسو کوئ بصیر ګوري